السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو اوریدونکو، د فرض لمانځه د سورتو په مابین کې ترتیب خیال ساتل دا واجب دی. یعنی مثلا په اول رکعت کې سوره فیل یو چا ووایي، نو په دویم رکعت کې به سوره قریش وایي، او که دی مخته نور ویل غواړي نو په مابین کې د بیا دوه سورتونه پرېږدي. یعنی په اول صورت کې سوره فیل وویل، په دویم صورت کې د سوره قریش او سورت ماعون پرېږدي، او بل د هغه مخته وروسته د بل صورت چې د هغه ووایي. خلاف ترتیب قرات کول جایز نه دی. مثلا چې په اول رکعت کې دی سوره فیل ووایي او په دویم رکعت کې سوره همزه ووایي، نو دا رنګه کول دا جایز نه دی. ولی چې د سورتو په مابین کې د ترتیب خیال ساتل دا واجب دی. او یوه خبره یاد ساتل ضروری دی چې دغه د واجبات قرات څخه دی، د واجبات صلات څخه نه دی. نو د هغه وجې که سهون پاته سي خو هیڅ خبره نه ده، او که قصدن پاته سي نو هم سجده سهو نه لازمیږي او نه دغه لمونځ اعاده غواړي. د دغه مسلې مکمل تفصیل په دغه لاندې کتابو کې لیکل سوی دی: رد المحتار صفحه 80 جلد نمبر 2، بحر رائق صفحه 101 جلد نمبر 2، تحتاوی علی المراکی صفحه 250، هندیه صفحه 116 جلد نمبر 1، تتارخانیه صفحه 170 جلد نمبر 2، فتاوی محمودیه صفحه 100 جلد نمبر 1، احسن الفتاوی صفحه 345 جلد نمبر 3، کتاب الفتاوی صفحه 203 جلد نمبر 2، آپ کے مسائل صفحه 315 جلد نمبر 3، فتاوی عثمانی صفحه 309 جلد نمبر 1۔ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.